یو سیده الشه، یو سیده د علشه، یو سیده د لشه. چې کوم لشه مسجود له دی، کوم تاغ مسجود الیه دی. چاته سیده کیا مسجود له شو، چې کوم سیده کی هغه ساجد شو. اوس موږ سیده کو الله ته، کم طرف ته کو؟ قبله طرف ته کو. نو قبله مسجود الیه شو، الله مسجود له شو، سیده الله ته شو. دلته کې آدم انسان په شان د قبله شو، قبله واجب التعظیم ده. فسجدوا ټول سیده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس نه کړه. دا استثناء چې کوم دا استثناء منقطع ده، لیکن ابلیس نه کړه. ابلیس خود ملائکو نه نو، کان من الجن، د خود پیرانو نو. سو کوئی چې دا استثناء متصل په دې معنا سره ده چې دا ابلیس مامور په مابین د الوف ملائکو کې، زرګونو ملائکو کې دی وو، او ملائکه باندې یو قسم یو وخت دی امر مو. نو دې تقریبا ملائکه شو. د دې مثال لا سه لکه اخون او طالبان. اخون خو پیژنې کنه، یو استاد په اصطلاح کې اخون دې قابلیانو، اخون خو عالم ته وي. دلته مخون پنجو بابا یادېږي او دلته اخون درې زبابا یادېږي. په خوا به اخون لوی عالم ته وي. منګه خو هغه ته وایو چې هغه تش جمعات کې دی رہی، تش ډوډۍ خوري، طالبانو سره پټوکری ناشتي، جوې پر ازبانی بار چکر توزی ګټه مټه ولي ور سره ولي ور سره هغه چې کوم دی نو هغه ته مونږ خون وایو. نو د دې ابلیس مثال دا خونو د طالبانو کې ګیرو زرګونو ملائکو کې، نو حکمن دې ملائکه ګڼل شو. یو دا شولا یا دا چې ملائکه کابر دې پاساغیر کو، چا کابر مامور شو په سجدي سره، نو اصاغیر خو خود مامور شو. سبب خیری طالبانو خشاک لبزو، نو چې مشران ته وینو کشران به خود سره دي. یو دا وجه شولا. نو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تسجدہ د دې مثال داسې دی لکه صورت علمی او حالت ادراکی. منطقان صورت علمی ته علم وای کنه وای، دا په خپل خو علم نه دی، علم اصل حالت ادراکی دی. خود سره خلط رابطه اتحادی راغله ده سلم مراویلی کنه، دا وګرځي د سره خلط رابطه اتحادی راغې، نو حکمن صورت علمی توم خلق علم وای. د قسم مثال د ابلیسو دیم چې د خلط ملائکو سره راغلو، نو حکمن دا ملائکه شو، نو استثناء ده کو شو الا ابلیس. کني سوال کی چې امر خو ملائکو ته شو، ابلیس کو ملائکو نو هم صحیح نه ده، ځکه ملائک معصوم دي، اده خو بیا امریو کلا. او که ملائک ورته وای انو بیا چې کوم دین ملائک معصوم دي، او که ملائک ورته نه وای نو بیا خو ملائکو ته امر شو. ابلیس خو ملائکو کونه د مامور به چنه، داغه دغه د دری جواب دا معلوم شو. ابا د انکار وکړ، واستكبر تکبر اخکار وکړ. څنګه تکبر اخکار وکړ؟ د ویل انا خیر منه، زه غوړم ما د آدم علیہ السلام نه. دا د دعوا وا ولا دلیل پیش کړي. خلقتنی من نار وخلقته من طین، دې پیدا کړې د خټینا، زه دې پیدا کړم د اور نه. والنار نورانیون، اور نورانی دی، والطین ظلمانیون، خټه ظلمانی ده. دا یو مقدمه سره مراد شولا. والنورانی اشرف من الظلمانی، نورانی د ظلمانی نه اشرفی، ولیکن رانی د کرنانی. دا بلا مقدمه شوا. والمخلوق من الاشرف اشرف من الاخص اخص، د غورنه پیدا غوري د ناغورنه پیدا ناغوري. دا بلا مقدمه شوا. والامر بالسجدة للاشرف الى الاخص قانون الحکمت، اخیر نتیجه دا شوا. امر کول اشرف تا په تعظیم دا خسرا، دا د قانون حکمت د بار خبره ده. په خدای باندې اعتراض وکړ. اول په نسب باندې فخر چا کړی دی؟ ابلیس کړی دی. اول درو چا ویلی دی؟ ابلیس ویلی دی. اول د نس مقابله کې قیاس کا قائم کړی دی؟ ابلیس قائم کړی دی. اول دو کمار څوک دی؟ ابلیس ته. دا ټول بنیادونه د بدو دا د ابلیس نه را روان دي. دا د عقلی وجه شولم. علی وکان من الکافرین، دیو په الہی کې د کافرانو نه، چرته ولیو، چرته زاهدو، چرته عابدو، او په لوح محفوظ کې ابلیس. ابلیس د ابلاس نه دی، ابلاس نه امیده ته وي، دیم د الله د رحمت نه امید ده. وکان من الکافرین.
وقلنا آدم اسكن انت وزوجك الجنة. او دیکھو ملعون شو رجیم شو آدم علیہ السلام باندې خپل انعام الله ذکر کی. ویل مونږ آدم علیہ السلام ته اے آدم اسکن انت وزوجک الجنة، اوسطو او زوج تا په جنت کې. دلته اسکن دا د سکنان سکون نه دی، دا نه چې په جنت کې ساکنو ساخو د پکې ما نه ګرځه پکې او چې کم دینو ناستا ملاستا ولاړه ګرځیدل ټول پکې مراد نه سکنا ده. انت تاکید پر چې زوجو که حمل ور باندې صحیح شي، عاطف په صحیح شي، عاطف په ضمیر مستقیم باندې به تاکید ده فصل نه دا ناجایز دی. اے آدم ته سکنا او استوګنه او په جنت کې او د الله کړي پختانه حتی هوا پیدا کړه. وکلا منها رغدن او خره تاسو لدی چې کوم د جنت نه رزق واسع حيث شئتما، چې کوم د تاسو څنګه اراده بلا روک بلا ټوکا بیمنی خو یو پابندی اور باندې وا. ولا تقربا دی شجرتا او منځ دی کېږي تاسو دواړه دیونه تا فتكونا من الظالمین، تاسو بشه ان تقربا که تاسو قریب شئ فتكونا من الظالمین د ځانکارانو نه بشه. یو تحریف کړی دی وی مراد شجرینا دا چې کوم دینو دا حضرت حوا مراد دا اور تی دی تمنیز دی کېگا فتکونا من الظالمین. و خدای دی وی خوبات اللہ تقربا تسنیه راغلی دا دور سر خطاب دی. تکونا تسنیه دا، ازلهما تسنیه دا، اخرجهما تسنیه دا، کانا تسنیه دا. دا سی پسترگوان راندلی چې ارسته نگوری وی دین مراد حضرت حوا مراد دی تمنیز دی کېگا. نمراد شجرین ونه دا یا ونه دا غنم دا التا ونه وا یا بل ونه دا تعین پکې مقصد نه دی خو یو ونه وته دا کړی و. فتكونا من الظالمین تا بشر ځانکارانو نه ځان له بجان او تاوانو کې رتبه کې مکمه چې کم دی دا راشي. فازل د ظلم اطلاق په خلاف ولا باندې کیږي. باب امام بخاری باب وګړي باب ظلم دون ظلم، شرک دون شرک، کفر دون کفر. گناہ صغیرہ ظلم دے وہ کم ظلم دے، کبیرہ ظلم دے هغه نه زیات دی، کفر ظلم دی خو د ټولو کبایرو کې هغه اوچت چې کوم دی دا ظلم دی ځکه قابل د معافی د پاره دا نه دی. نو فازلهما الشیطان او خل دی لره شیطان بوسوسته په وسوسې سره انها دغه ونینا او دغه جنت نه څنګه یو خویل هغه داو چې دوه وسوسه وکړه ورته ادعا شنمن کې مول کې لایب لا دا میشوالی ونه توخیما او دا سی بات چی که نبزیل کیگی او قصوت او خول وقاسم انی لکما لمن الناسحین. رومبنے پدرو قسم چا خوڑے لگے ابلیس قصوت او خول زستاسو خیر خواهما ما نو خوڑے لی دی جنت نراوتم تاسو تے خیما چا تاسو بے اخرے. وی آدم علیہ السلام اگر تدا خبری دا سی اوکلی او تمہیدی خبری ہوتا اوکلی نو بس آدم علیہ السلام تا حضرت حوا موی رغبت ورکو بس هغه چې کوم دی هغه نه خوراک دا وکوب دغه سبب د پاد لغزش شو. اوس دینا د جنت تک تکړی چاو الله کو نسبت جاته شو ابلیس ته. سبب د دې څه شو؟ خوراک داونی نه خوراک. هغه سبب شو وسوسه د شیطان. دا سبب شو شیطان نو نسبت ځکه شیطان ته وشو. وېسل دې دوړ لرا دا نعمونه چې دی پاغي کیو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. باقی دا وسوسه د کوله څنګه د خو د جنت نه راوته و جنت خو اسمانو نه نور راوته اسمانو کې لاو د جنت دروازې تلاړه چې څه دروازې نه باري بلدن نه دی ګټ نه تنبار دی بلدن نه خبره ته کولی شي نه شي کولی دغه څه د کړی دا یا دا ابلیس خو ساحرو ساحر به یو ځوی او د سر به بل ځوی ا دې دغه کوبلم نه چټونه لګی کني هغه یو دی بل ځای اثر د سیر چې دی باندې شي. شیطان خو ساحرو نو بس هغه وسوسه او توغردولا دا ما ول کوشه بعضی د بعد لپاره دشمنان دي یا دا معنا چې ابلیس د بندیانو دشمن دی یا بندگان په کور کې دشمنان دي. باقی بعض مفسرین لیکي چې دلته مارو او تاوسو
د دیمار او د توس په کور کې اشنایی او تعلق یو نو دې توس سفارش وکمار تا چې د ابلیس څخه کم دې په خله کې واخلا او د نه باسا د چې خله کې اغست نو خام خادمار په خله کې غزار مينو اثر به په نه کو چې خله کې مار نیولو او چې کم دې جنت ته دن کوي او خزانه د جنت په نشو نو دن نه کو دی باندې مفصلت کی واما قصه الحیه فرقیقه جدا دا ډیره رقیقه خبره ده دا نه ده چې دا مار په خله کې اغستو وې د مار نخ پیلری شي کني د مار خپېوي اندې اوس پسینه باندې توخیږي او د دو دا توسکم د دغه خپې تورې شي نور خله د ډیر خاسته لري او د چا پیره خوشحالي خو چخپو تو ګوري لاندې نو خپې ته کې تورې دي نو بیا خپشي دا قصه چې د حقیقت ده بس دغه دو طریقې دي د دروازې نه بار وغي دنو یا د وسوسه کلا وسوسه چې کوم دی دا مسمرزم والے چې کمی عدلرنم دا غا اثر چې کوم دی دا ګوره په خواني شراقین چې کومو دی به نفسي مناظره بوا دلته بسړې ناستو دغه به سوالات هغه سوال باندې باغه پویدو او داغه جواب ورکو مناظره نفسي چې ورته وي دا نفسي مناظره وکنه ولکم فی الارض مستقر و متاع الالہین تا د پاره نه کې زیاده قرار دی سامان د نفع دی تر وخت مقرر پوری چې انقضاء د اجال دا نیټه مو پوره شي متاع یو معمولی شي ته وي اسماعی وي د عربیت عالمو خود متاع په معنا کې سودا وا نو د بعد سارات تلو باندو جب صفائی آئی کې خلط نه د خارج بډیره ګډه وډي هندوستان کې بی کیو مولوی سم ګلستان مولوی سم دا وړه لوروا ځان سره بوتلی وا یو ځل سره مونږ ناسو ناراله تی ابا جان تغلته او کوتھو این په چلاو کو چیخ پکاره ناریک مې مولوی صاحب دا پښتو شو که اردو شو بس دی اردو سره ګرځي پښتوم تیر شو اردو هم سمجھدا نه کړه ټول خبرې دا چې ګډي وړي سو اردو سو پښتو د باندوز جب چې کمی هغه خالص وي دیو جن هغه د متا معنا معلومولا دیو کو نسپیرا وته کور کې سپونو دا زنانه چې د میچن نه پیوړه راټولې معمولی کپړې دا ورکوټه مورتی یا امه جال قتمیر و ذهب المتاع مور سپیراغه متا یوړ دی ورکوټی نه ما دا خبره دکړه چې متا دی یو معمولی شي ته وای دا سپونه خو پټه کپړه دا په مودوړه په جارو شي هغه ډیره چې کوم دین بیکاره شي متا یو ډیر معمولی شي دنیا د آخرت په نسبت کې دا متا دې کنه یو مرګرو هغه زما خدای فارسی بانوا نو پپایو جوش راغ اسماله دې جواب سوالی چې دې تاسو وایم چې پپایو جوش راغ ورکوټی لور میوا وی داغي مورته چې اے مادر سیر سر شد موري په باندې جوش راغ وی دا خبر ما د ورکوټی لور نس دکړه چې پنځ جوش راشي اے مادر سیر سر شد پس پپایو باندې جوش راغ نو بس حاضر رااله اپای چې کوم دې برابر کله ورکوټو نوم سره خبر از دکی پلار د لور نه خبر از دکا اسماعیل ورکوټي ماشوم نه د متا معنا دا چې کوم دې ذکر لکنه ستاد پر پزمکه مستقر دی زید قرار دی او متاع الہین سامان د نفع ده تر وخت مقرر پوت الله خداوی تار مستقر پزمکه کې اوس خلق کوئی پس مې کس مکی دی او خلق پکې پیجادانونه پکې اغلی داخلي پکې کوي من خوشاله چې مکه به خیر مون طارت شي مالدار خلق به بر لړ شي او دلته بدمکه لکوټي آسان شي ارزانه بشي خو تر اوسه پوری لا پته نه لګیلا دا پکې پیل سم پالش پاړ سم پالو دي د دنیا په کرونو لکونو پیسې خرج کړي خو پته نه لګیدا چې دې سپومه ته ورسېدل کنا چاوي پکې ډبال ته جوړي بره بخښتي سیمټ بوړي منګو کداو شو په دبر نه چې بیا ګولباري شروع کی امریکا په مخ کې شو کروس په مخ کې شو دبل بیا په مخدم نه کځای نه قبر د اسمان نه په باندې ګولباري چې کوم نه دا کوي او تر اوسه پته نه لګیدا یرا د جوړ شو که جوړ نه شو خلق ورته قتل کو نه قتل دا پته نه لګیدا دا خبر چې سې استوا ورته راغلی دا دی باندې الله تمال لګی کنه په طریقه باندې فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ذکر آدم علیہ السلام دربنا
او چې کم دینو سو کلمې ا کلمې داوي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمات کنه انه تواب رحیم ډیر قبلون کې د توبې دی او رحیم دی رحم کون کې دی سوال کې چې پیغمبران خو معصوم دي وان الانبیاء لفی امان من اللسان مدن وانعزالی دا د خو به امر وکړه او عصا ادم رب ولتم نسبت ته انسان شوی دی وې دا په حقیقت کې خطا اجتهادي و هغه داوا چې آدم علیه السلام یې دا خاص ونه مراد ده او د الله مراد چې کوم نه نو آدم مراد و یو دا شولا سو کې نساء اما آدم فنسیا ولم نجل عظما دې يرشوف موږ د په آدم نو مونډلې بعض خلق لک سوال کې چېرې دا نسیا معنا نسیان دومره تاکید راغې آدم علیه السلام ته او بیا ورته ویلی شو چې کدا دې وکړو ته بیا د جانکاران نشي دا څنګه نسیان په دبان دی راغې اول خو نسیان انسان باندې راځي اول الناس اول ناس اول د خلقنا اول يرون کړي اول د خلق آدم علیه السلام او په دبان دي نسیان راغې یا څو معنا دا کوي ترک حفظ ما یجب حفظه پری خود ساتنه داغه چې داغه حفظ واجبو خودی تا گناہ نشي ویلې دا اجتهادي خطای و ترک د اولاو ځکه دا د جنس د معصیت ته نشو کاسو تعالی ویلې دي صورت د عصیانو او بیا چې کم دینو حقیقت کې ایت گناہ او جرم دا نشي ویلې نو اځنی لیډرانو به با کویلې دي کنه چې پیغمبران کله د شرک د مراتبونو تیر شي نه مقام ته رسی دا ډیره غلطه خبره ده پیغمبر د شرک نه د کفر نه د کبایر نه بلکې اصغیر چې دلالت په خصاصت د نفس کی داغه نه باقاعده دي معصومی عصمت د انبیاء دا د عقیدی مسله ده کنه انه التواب الرحیم توبه الله تو مراد قبول توبه قبول ک الله توبه په دبانی الله تواب دې ډیر قبول توبه دې او رحیم رحم کوون کړي قل نهبطوا منها جميعا والمنغا كل د دې جنت د جميعا ټول آدم السلام بمشتملتما د دې زمن کې د دې سره کومولات زمنی دي هغه په زمن کې راغې اوس الله تعالی ته قانون بیانې باید انکم منی هدن په شر د دې کرایتا د ما جانب نه هدایت نو فمن تبع هدایا سو ما تابعداري وکي فمراهم علیهم وراهم يحزنون نو بدی یروی انا بدی غمجنی یا رب ما فاتنی غمجن ما استقبلوا باندې دا خو هغه وعده د ثواب شو دویم قسم خلق دی چې دغه هدایت نه خلاف وکي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کسان چې کفر کړي دي نسبت درو کی دمایتون دمای تفیل لپاره د انتصاب دی بآیات ما پایتون باندې اولئک اصحاب النار دا کسان ملازم د اور دی هم فی خالدون دی به اور کې همیشه وی خلود به بلا خروجا دا وعید شو دا عذاب کړه دعا وکړه الحمد لله والصلاه والسلام لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون دا پنځم رکوع شروع شو د سوره بقره نه د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیان د خطاب عامو التک اللہ تعالی عام خطاب چې کوم دی دا فرمایلی او دلته کې بیان دی د خطاب خاصه
نو التا بیان د خطاب عامو او دلتا بیان دے د خطاب خاصا چا خطاب دے خاص تا بنی اسرائیل سر دا خود دی ما قبل سر ربط او مناسبت شا د دې پنځم رکوع خلاصہ بیان الضرورت الى جماعت جدیدت ملهمت بیان د ضرورت ته یو نوی جماعت تا چې ملهمی هغه ته الهام کیږي هغه ته د وحی احکام راځي دې ته ضرورت ولیو لزیاع اليهودی د وجه د بربادۍ د یهودنا یهود خراب شوی برباد شوی دین مسخ کړو والتذکیر بما بعد الموت پس تمرنا چې کوم واقعات راتون کې دي پاغي باندې پن ور کول هم دي په دې رکوع کې والترغیب الى الصبر والصلاة والى الاخرة او مین ورکول دی صبر تا او صلاة تا او آخرت و بیان التفرقة بین الفریقین او بیان التفرقه دی پا مابین دو فریقوں کی چکم فریق چکم دے اغا دو قرآن منون کی دی دا نبی اسلام تصدیق کون کی دی او کم چې نه منون کی دی او نه تصدیق کون کی دی والنهي عن کتمان الحق او منع د پدی کې د کتمان د حق نه چې حق مو پټوي والتلبیس بالباطل او منع د تلبیس بالباطل نه حق د باطل سره ګډوډوي ما کما هو دیدنهم لکدا د يهود دیدن او طریقه او عادت دا د رکوع خلاصہ ذکر صلی اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے تاسو نعمت زما هغه نعمت انعام کړی ما پتا سو باندې اسرائیل دا پاسل کی یعقوب علیہ السلام نوم دے اسر مانا عبد دے ایل مانا اللہ مراد یعقوب علیہ السلام دے دی بنی اسرائیل ہوئے کہ دا دے یعقوب علیہ السلام پر نسل کے راغلی دی اذکرو یاد کہتا سو یادول سنگری بے انتشکرو بہا دی شکریہ ادا کرے شکریہ ادا کول څنګه دی قرآن امنے پیغمبر آخر زمان امنے دین اسلام تغاڑ کی دے یاد کہ نعمت زما هغه نعمت جما پتا سبحان انعام کړي دي دا نعمت چې الله کوم کړو مخ کې کمنو سلواو یادی د پر دولس چینی جاری کولو دا ټول دی په آباو اجداد باندې شو او دا طریقه دا چې د پلارانو نعمت اولاد باندې شمیرل شي دلته التی موصول دے عائد مذکور نشتا مانا انعمت بها علیکم عائد مفعوله چې کم دے داغه حذف جائز دے دلته عائد محذوف دے التي انعمت بها عليكم اغه نعمت چې ما انعام کړی دی په دغه نعمت سره پتا سو باندې واوفوا بعهدي وفوق زما په وعده باندې هغه سده چې ایمان دې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دې په قران باندې غاړه کې خودل دی اسلام ته وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص لمانه ویریږي بل چانه یاره مکوي پلار د دین کې زمانه ویریږي د بل چانه یاره مکوي بعض خلق تدا مانی وی یاره کدا کار کوما
مخالفت بمی پیدا شي، مرګري بمی نی، خلق براتا نقصان رسی. اللہ ایمان او یریگا خاص نور یرمکوئی. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. دا داغی وفاد وعدی اللہ تعالی بیان فرمائی. او ایمان روڑے تاسی پاغ کتاب کی ما نازل کردے دے. بما انزلتہو بیاید محذوف دے. مصدقا لما معکم پہال کون ما انزلتو کے چی دے تصدیقون کے دے دہا کتاب چی تاسو سر دے. تاسر کا تورات دے کا انجیل دے. قرآن داغے مصدق دے پسکی پا اصولو کی. اصول دا قرآن، اصول دا تورات، اصول دا انجیل دا ټول برابر دی. توحید التوم دلتوم دے، رسالت التوم دلتوم دے، آخرت التوم دلتوم، جزا سزا التوم و دلتوم دا. دا کم اصول دا دین دی اغا ټول مشترک راغلی دی. ولا تکونو اول کافر به، مکے گئے تاسو منی کافران پدی ما انزلتو سرا. منی کافران دا اہلی کتابنا ولی دانو خلق پتاسو پس روان دی. دا تاسو تابدار دی چی کم ناپوی خلق دے آپ دے اہل علم پس روان دی. نو چی تاسو کفرو کئے نو دا بتاسو بنیاد دا کفر کیگ دے. اور چی سوگ و بد بنیاد کیگ دی نو بس وبال ټول دراتون کی نسلوں پا غبان دیوینو. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. کبد بنیاد سو کی دی سمر عاملان پاغیبانی وی مدد طول عمرہ وبال نام اعمال کی لکل شی داغی پا وبالو کم کمی نرادی. او کخ بنیاد کے خودو سمر عاملین پاغیبانی دی دن اعمال کے دا طول عمر اجر لکل شی دی پانی کے ہم سے کمی چی کم دے دان نرادی. ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا، ماخلے زما پایتونو بانی قیمت لگ. ماناسو لا تستبدلوها بکتمانها، دا بدلوئے ما چی دا پٹھوئے زکا دیبا چی کلا فیصل ور تراغلا نو اغی تبینخ اکڑلی پتلی باندی دا روپے دا شرپے نو دا داغی کنایاتو نو بس فیصلہ بے داغ پا حق کیوں کلا او غا حکم چکم دیغا بے بدل کو. نو مانا دا لا تستبدلوها بکتمانها، تاسو دا بدلوئی ما پا کتمان چکم دے نو دا دی حق سرا چی حق پٹاوئی آیاتون دا خدای پٹاوئی تحریف کی کوئی دا مکوئی. اسم دا دی خپل کنایاتی علیکوئی دا ما دا کارو کا اور تو انکی گی وی کا وی نکی گی دا ټول د دې اشاراتی. نو دلته کوم دا د دې اشاراتو کله به د شرپین خو کا کله به د روپین خو کلا نو دا به معنی دي کې صدرک شته بیا به هغه حکم چې کوم نه دا بدل ک. و ایای فتقون، او خاص لمانه تاسو یریږئ بیا تقدیم د پاره د حصر دی. مانا اتقونی ولا تتقو غیری، بل چانم یریږئ زمانه او یریږئ. دا د دې بل یو بد خصلتو چې دی به حق او باطل دا ګډوډ کړل، یو بل سره به یو ځای کړل، بیا به د حق او د باطل پته نه لګیدا. یو طریقه داوا، بل داوا چې حق به بالکل پټ کو اور هغه به ظاهر نه کو، نه په صورت د تلبیس کې او نه بلا تلبیسا. اللہ دا دوڑ مذمت بیانی. ولا تلبسوا الحق بالباطل،
مخل کوي حق د باطل سره یو خبره حقي او بل چې کوم دی دا باطلي دا مکوي وتقتم الحق دې سره مغلا مراد دی په تلبسو باندې عطف دی او مپټوي تاسو حق لره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا حق دی او دا باطل دی او د حق پټول دا ومنه دي او د حق د باطل سره ګډوډول دا ومنه دي تاسو په دې باندې خچ کم دی دا پوهیږئ دا سم کوي بعض وخت کې شړی ته مغالطه ور کوي مثلا یو سړی قیاس جوړ کی وی الغلط غلط غلط چې دی دا غلط دی والغلط صحیح او غلط صحیح دی نتیجه سره چې الغلط صحیح نتیجه خدا غلط ده داغه وجه دادا چې دلته تکرار د اوسط نشته په واقع دا دویم ځل کې ته الغلط صحیح وای مراد ته دا لفظ د غلط دی لفظ د غلط صحیح دی که غیر صحیح دی دا خود صحیح صيغه ده کنه نه چې کوم دی معطل نه دی ناقص نه دی بل څه نه دی نو صحیح دی نو معنا دا شو چې غلط دی کوم شی چې داغه معنا غلطي هغه غلطي او غلط چې کوم دی دا صحیح دی دویم غلط نمراد هغه مانوي غلط نشو مراد دین لفظ د غلط شي یا لکه بعض خلق چې دلیل وای د نبی کریم علیه السلام د نسایه د پاره چې د حضور علیه السلام سایه نه و نوم د پخوان اختلافي مسله را روانه ده سو کوئی د حضور سایه وا سو کوئی نه وا نو غي دلیل دا وای چې النبي صلی الله علیه وسلم نور والنور لا دا نور چې کوم انکار کوي هغه وی چې النبي نورون توای دی نور نه سم مراد دی ک نور نور محض مراد دی بلا بشریت نو صغرا دی نه مانو ځکه حضور سره خو بشریت او ک نور سره د بشریت نه یاد ہے نو کبرا دی نه مانو چې تبع وای چې ونور لا ذل له کم نور د پاره ذلنی چې نور بلا بشریتی او د نبی سام نور چکمو اخو مع البشریتو حضور نورمو او بشرو ذاتن او نور صفاتن ذکر اللہ غیر تعبیر قرآن کے په نور سره کړه دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تعالی تر نور او چې دے کتاب مبین
نو دلته کې دیم حق او باطل ګډوډي او په دې خپويږي چې حق حق دی باطل باطل دی د حق پټول د حق باطل سره ګډوډول دا دواړه ناروا دي. واقیم الصلاة اوس دلته کې دا تلبیس د حق د باطل سره کې دی کوو کتمان د حق کوو دی باندې باعثو دی باندې محبت د مال او د جاه دی سره د خپل رتبه غمو کوم نبی اسلام منو زنګ ریاست او مشرف ہوت کیږي او چې کوم لا دا هدايا او تحائف او رشوتونه راکړي دا ختميږي نو دی باندې باعث په کتمان حق باندې او په تلبیس د حق باندې حب الجاه او حب المال حدیث کې راغلی دی ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم القوم دوغی شرمخان چې د ګړو په کنډک کې پریګ دی دومره ضرر ورنکې دی کنډک ته لکه حب د جاه او د مال دا چې د انسان دین ته ضرر رسی سړی د جاه غرضی یا د مال غرضی وي بیا به حق پټي او تلبیس د حق د باطل سره وکي د دیو جنو صلی الله تعالی داغه علاج ذکر کوي دغه مرض شو د مرض علاج ذکر کوي د مرض علاج دادي چې تاسو منځ دروي چې منځ دروي نو په موږ کې خو الله سره وعده دي د الله د بندګۍ او بیا زکات ورکوي چې زکات ورکوي نو حب د مال مو تاسو پړ کې کم شي نو دا د هغه د پاره علاج شو. واقیم الصلاة ادروي مزلرا مراد د اقامت د صلات نه ادا کول د صلات تی پخپل اوقاتو کې پخپل آداب سره پخپل شرایط سره وآتوا الزکات او زکات ورکوي. دا صلات چې کوم دی دا اصل د عبادت بدنیو دی دا بدنی عبادت دی او زکات چې دا اصل د عبادت مالیو دی دا مالی عبادت دی منا بدنی عبادت هم کوي او مالی عبادت هم کوي. ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه معنا صلوا مع المصلين موږ کوي د موږ کوونکو سره ذکر د جز شو او برات دا غیر چې کوم دی دا کول شو. عقیده دې نه ځان معلومیږي چې جماعت چې کوم دی دا فرض دی چې دلایل په دی باندې دال دي چې د منفرد مول چې کوم دی دا صحیح دی اگر چې داغي اجر با دا کمی د جماعت اجر 25 درجه یا 20 درجه دی او ځان نمون کې دا یو درجه ده خو بیا دا جماعت چې کوم دی دا فرض نه دی. حضور په مخ کې ځان لمونځ شوی دی حضور په انکار خو نه کوي استامونه شو لکه دی که قدرت مال غیر دی چې قدرت مال غیر پکې راغی دی وجنا فرضیت چې کوم دی د امامت د جماعت دینه نه معلومیږي. اوس الله تعالی د یو بل مذمت ذکر کوي دینه بچا پټ تپوسو کو چې دا دین د نبی سام څنګه دی دی بول دا خده قرآن حق کتاب دی ځان له ورتدا ویل خو ځان له په خپل عمل نه کو الله پاغي باندې انکار کوي. اتامرون الناس بالبر ایا تاسو امر کوي خلق ته بنی کای سرا وتنسون انفسکم اجر کړي تاسو ځان خپل محل د استفهام انکاری د پارا تنسون انفسکم دی ځکه امر په بیر باندې دا خو منکر نه دی په دې انکار نشي کوله خدای رول د ځان دا امر منکر دی نو محل د استفهام انکاری لپاره دا دویمه جمله شو چې تنسون انفسکم دی ځان دی هیر دی ای غافل ځان دی هیر دی او نصیحت دی بل تډیر دی بل ته نصیحتونه کوي او پخپل دی ځان هیر دی وایزان چو جلوه بر محرابم بر میزنن چو بخلوت میں روندو کار دیگر میں کنن پا محراب بانی پا منبر بانی خویو خبر کئے اور چه خلوت تلاشی انو بیا چکم دے دا بلا خبر کئے. فیا حجر الشحظ علامتا تحد الحدید ولا تحتدیب
اے مہینے گٹے تر کمی پوری با اوزار تیرئی او پخپل باندې تیریږي دا برجو چې کمی دا مہینے گٹا دی باندې اوزارونه خلق تیری او دا پخپل نه تیریږي دا لالا پسیږي او لالا چې کوم نه مہینیږي وانتم تتلون الكتاب حال چې تاسو لولئ کتاب او په کتاب کې وعید دی په دې خلک چې خلقو ته امر کوي او ځان دی یری اول خو ځان دی ورپسې جهان دی اول ځان سم کا د ځان اصلاح کا بیا د بل چې اصلاح کوا فلا تعقلون آیات اوس پوهیږئ نه دې کې د دې خوا عقلو بیا عقل خونو او د قرآن قانون داري چې کوم عقل باندې فائدہ نی مرتب هغه نه الله تعبیر په نفع سره کوي عقل هغه دی عقل عام باشد کی بک شاید رہی راہ عام باشد کی بک شاید شہی عقل دیتا ہوئی سڑیتا چکم دینو لار پرانزی او لار دیتا ہوئی چلار داخرت سڑیتا پرانزی دغیتا ہوئی عقل منجیہ دا منجیہ عقل دے دیو اللہ داغ خلق پر نسبت کی مذمت بیان کر دے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا هم عن الاخرت غافلون پظاہر حیات دنیا خفوئیگی سڑکونه جوړول شي اسپیټالونه جوړول شي او کلاشنکوفونه جوړول شي اټمونه جوړول شي د مخلوق تباہی اسباب جوړول شي او د آخرت نه دی بالکل غافل دي انهم کالانعام بل هم اضل د دې مثال د چار پیانو دي بلکې لدینهم بدترین دي اوس الله تعالی دا هغه علاج بیا دوباره ذکر فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاح تاسو امداد طلب کئ د الله نه په صبر سره او په موږ سره صبر کوئ اموز کوئ صبر عام دی او صلات خاص صبر دی لکه په دې ملک کې صبري د خوراک نه د اسکاک نه د خبرو نه د التفات نه حدیث کې راغلی دي او تکبیر تحریم صلات التکبیر د مز تحریم چې کوم دغه تکبیر دی او تحلیلها التسلیم او د دې تحلیل چې دی نو هغه تسلیم دی نو په دې تکبیر تحریم سره سړی د خوراک او د اسکاک او دیو خبل خاکتونه د خبرونه ټولو نه صبر شو منشي او صلات نو دی کې دا دام یو صبر شو نو صبر عام شو الصلات چې کوم دی دا خاص صبر شو د صبر معنی اصل کې حبس دا لکویلی شي تیر مسبور ای محبوس یو مارغه د قیدی بن شوی د پنجره کې و انها لکبیره بیشک دامن چې دی دا کبیر دی ثقیل دی درون دی ګران دی علی کل احد پارچا باندې سسام فرغه دا الا علی الخاشعين مگر پاجزی کون کو باندې چې چا کې خشوع وي عاجزی پکې دا الله یری پکې الذين يظنون انهم ملاقو ربهم دا صفت کاشفه او مادحه دي د خاشعين د پاره هغه خاشعين چې هغه ګمان کوي یعنی یقین لري چې دی به ملاقات کیدونکي د رب سره رب ته پیش کیږي پس تمرګ جون چې کوم دی دامنی وانهم الیه راجعون بشک دوی کړي الله ته واپس کیدونکي دي نو دغه خاشعين دي چای سره دا معلومه په دې باندې داغي جزم او یقین وي چې قیامت راتون کړي پس تمرګ جون حق دی مونږ به الله ته پیش کیږو حساب کتاب برا سره کی د نیکو د بدو نو بیا بدی خپل زندگی چې کوم دی دا بخکی بیا باندې کتمان د حق کوي انو به تلبیس د حق کوي د باطل سره دا شپږم رکوع شروع کیږي د سوره بقره نه د دې رکوع مخ کې سره د ربط مناسبت ته چمس کې الله پاک تذکیر فرمایلو بعلا الله د بنی اسرائیل د پاره دې د پاره چې صراط مستقیم تراشي دلتم الله تعالی په دوی باندې بعض انعامات او احسانات دا ذکر کوي
چیزی راہ راست راشی لیکنہم عاندو دی عنادو کو او چکم دے وانحرفوا عن الحق او دا حق نہ اگرجیدو نو فوقعوا فی البلایا مصیبتون کے واقع چنو کان فیما قبلو التذکیر بألا اللہ تعالی لبنی اسرائیل پما قبل کی تذکیر بألا اللہ بنی اسرائیل دا پارا کہ یأتو الی الصراط المستقیم دی دا پارا چنی غلار تراشی وہنا اذن کذالکا دلتم دی دا پارا تذکیر دی بألا اللہ چی دی راشی صراط مستقیم تا لیکنہم عاندو دی عنادو کو وانحرفوا عن الحق اور دا حق نے انحراف کو فوقعوا فی البلایا دی پا مصیبتونو کے دی چکم دے واقع شو دا دی شپگم رکو خلاصہ اصلاح الیہود والدعوت الى الحق بالتذکیر بآلاء اللہ تعالی و بما بعد الموت اصلاح دی یہود دا اور دعوت تے یہود تا حق طرف تا پس سرا پا تذکیر سر دا اللہ پا انعاماتو اور پا تذکیر سر بما بعد الموت چمبر نپس کم واقعات راتون کی دیم و تفصیل بعض النعم علی بنی اسرائیل اور تفصیل دے دا بعض نعمتونو پا بنی اسرائیل باندی و بیان بغاوتهم و کفرانهم بیان دا بغاوت دا دیدے اور دا کفران دا دیدے اللہ سر سکی اور دی سکی اللہ اللہ زان طرف رحمو عطا اللہ اللہ زین طرف جرم و خطا اگر تر رحم دے عطا دا دیر تر جرم دے اور چکم دے خطا دا وعدم فوزیم فی الحیات البدویت والقرویت دری قسم جندی یا پکلو کی سڑے اوسی ورکوٹو کلو کے یا پا صحرا کی مانڈو کی او یا پا خار کی دیہود درے وڑ جند ناکامو قروی جندو بدوی جندو مصری جندو درے وڑو کے دی ناکامی ہوا دل تعدم فوز دی دے او پا آغے حیات بدوی کے او پا قروی کے و بیان و بالہم فی الدنیا ددید وبال بیان دے پا دنیا کی ولم عذاب شدید فی الآخرہ اور دید پار عذاب شدید دے پا آخرت کی نو خسرت دنیا والآخرہ دنیا ہم زیان منا آخرت تم زیان من ذالک الخسران المبین دا دیر سرگن تاوان دے چم دنیا سڑے بیلی ہم آخرت بیلی یہ نلوی تاوان بل چکم دے دانشتا داد دی رکو خلاصہ دا اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کہے چکم دے نعمت زمان اغنی انعام کے پا دے نعمت سر بیاعد محضوب دے انعمت بہا علیکم انعام کے ما پا دے نعمت سر پتا صبان دے وانی فضلتکم علی العالمین اور دا خبر یاد کہے ما دا غروالے ورکر دے پا عالمین دخپل زمانی بانی دخپل زمانی پا عالم بانی تاسو اللہ بہتر پیدا کریے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دا تذکیر دے بما بعد الموت او یری گئے دا اغرزنا چی جزا نشور کو لحیث نفس دا حیث نفس تا حیث شی دری نکری پسیاق تنفی کے واقع شی عموم السراق فیدہ کو لا تجزی نفس ما عن نفس ما شیئا ما جزا نشور کو لحیث نفس دا حیث نفس نا حیث شی ولق منها شفاعت اور نش قبل اولے دی نفس شفاعت بغیر اذن اللہ تعالی بغیر دا اللہ دا اذن کہ دا اللہ اذن شی معتزلہ خدا دلیل گرزئی کپا دا نفی دا شفاعت وہ شفاعت نشتا اللہ فرمائل ولق منها شفاعت دین شفاعت نش قبل اولے آل حق وئی شفاعت ثابت تے قرآنی آیاتون پا دی دال دی احادیث پا دی بانے دال دی حضور فی شفاعتی
شفاعت لأهل الكبائر من امتی زما شفاعت دا کبائر د پاره د امت زمانہ دا ثابت ته او قران پاک کې هم هغه نو معلومي منځي فیند الا باذنه سوچ شفاعت کی من الله باندې مگر په اذن د الله سره چې د الله اذن وشي شفاعت بکیږي استثناء د نفنا دا اثباتی معلومی چې شفاعت دو قسمه شو یو بلا اذن الله او باذن الله د خدای په اذن شفاعت اگر اغله دي دلائل په دال دي قران او حدیث او یو شفاعت دی بغیر اذن الله هغه خود نشته دی چاغیتا شفاعت قهری معنا چورته وی کنه نشقول شفاعت بغیر اذن تعالی بغیر د اذن الله تنزیل یو ماشین چالو ټول په یو او واسخره دا چې بیا دي ځینې دا یو سوچ کو بس د ماشین د پیدا نفس عدل فدیه ولا هم ينصرون او نو بدی سره امداد کولی شي د پار د تقلیل د عذاب یا د پار د دفع د عذاب چې کوم خلق کافران دي دی خاتمه په کفر دا نه داغه شفاعت کیږي نه داغه نه فدیه غستې شي او نه یې سره امداد کولی شي په دفع د عذاب کی یا په تقلیل د عذاب بل انعام الله تعالی په دی باندې ذکر کوي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ هغه واقعات کا چې خلاص کړیو ما تاسو لرا د آل فرعون نه د فرعونانو نه څنګه يسومونکم سوء العذاب رسول به تا ناکار عذاب اناکار عذاب کوم یذبحون ابناءکم علالول به بچستاسو مولودین نوزایده بچی وستنساکم او جمده به پر خود زنانستاسو د خدمت تپارا دا فرعون چې کم دی یو خوب لیدلو چې د اور روان دی او د قبطیانو کونه سوځي او د بری سایلو پاتې کیږي کاهنان جمع کړل اینه د خوب تعبیر وغوښتو او ته داسې مالی او مولود به پیدا کیږي بنی اسرائیل کې سبب د ذهاب د مملکت ستابي ستا حکومت باغې سره ختمي بیا دې ولګېدو خلق بان کو قنوت نه پر خود الله ته مقدر وا علو حاصل شو بیا چې کوم دینو بچي بوساره سام پیدا شو دې بیا ولګېدو جاسوسان مقرر کړ او کورو وای قتل او بچی به علالول وی دول زره بچی فرعون د خپل اقتدار د بقا د پاره دا قتل کړي قصاب خانی باقاعده جوړول کړي وی اکبر الہبادی ذکر ویلی دی یوں قتل پہ بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی وی دا فرعون با دا بچوں پا قتل نہ بدنامی دو د چا دانا کار کو نا پویو که کالجی نا سکولونه جوړ کړي وي د خپل الوهیت ټکټونه پکې شای کړي وي چې سودی لویدل د فرعون د الوهیت بقایلو بیا خدای جټانه کارو کو بچی قتلول نو حکومت هم لاړ او بچی چې کوم دي هغه هم چې کوم دي هغه هم قتل کړل دا میشن کالجونه یا میشن سکولونه یا میشن اسپیټالونه دا د انګریزانو تبلیغ یو شاخ دی پدې کې دی په کروڑونو روپے لګئی علاجونه کوي یو طرف ته لیکلي د پرچا د دارو بل ته د عیسایت عقیده دا به لیکلي او سار مادیګرو ته باقاعده تقریروم کوي ځنې خلق لالک کراشي علاج به مخو کی بس هغه عیسائی شي کرشتانی شي په دغه کې مردان کې د دې باقاعده ګرځا ده اوسم شته هغه وخت سره یو د دې او کاڼا غنو پسترګه طایب به وتوي هغه یو تورمخ غنلو هغه نوې کرشتانی شو دا طالبان بکله ورتل نو دې سره به باسونه کول او کتابونه وای چې کوم دې دا ورکول او کله و چې اوسړې کرشتانی کې دو نو بیا به کل پانه غارې تراوستو
دا انګریزان بو سره رالل دا بیمانه بور په سره رالل دی به د دې زینونیو او کلپانه پوبو کې به غوپک چغوپا به ورکلا نو بیا به راويستو نو بیا به تجامه بدل کړي ادیب سره معانقه کوله ہمارا بائی بن گیا ہمارا بائی بن گیا زمون رور جوړ شو زمون رور جوړ شو خلق په بزرګونو خلق براغله کلپانه بډکوا تماشه ته به ولاړو نو دای فرعون چې کوم دی د جټانه کار شروع کو نو بس د بچو په قتل باندې تر اوسه پورې بدنام را روان دي چې د خپل اقتدار د بقا د پاره 2000 بچي دا وګلیو د اقتدار خواهش خو ډیر زبردست دی چې د اقتدار خواهش کې سړی راشي بیا نه د چا په قتل پروايي نه د چا په بل څه پروايي خو ځما اقتدار باقی چې کوم دی دا پاتې شي او پر خودي به بیا ورته غوول چې ته دا همیشه بچي وګني دا خدمتونه به څوکي جوړ نسل به ختم شي او نو به پیدا نشي هغه به قتل کې بیا دا کاریو چې یو کال به بچي وګلو او بل کال به پری خودو دا الله جب نظام اغي کې هر سامپا کال پیچي بچي نه وګلو او موسی سامپا کې پیچي بچي وګلو بیا دا هغه واقع را دي چې بس هغه پیدا شو مور خطر وا صندوق ولا جوړ کو صندوق کې خود او الهام توشک دریاب کې پریدا بد دریاب کې پری خود هغه چې کوم دې نوراته او ندی را جدا شو د دریاب نه د فرعون کور تراله فرعون چې کوم دي خادمان را واغست پکې خيسته ور کوټو دا کټه ګوتې چوپلا فرعون دا د ما دشمن نه وجنمه هو اسیا نیکه بیبیوا په مسا پړي بیا ایمانم راوړو ولدا د کومه تن راغله پته نه لګي منګ به ځان لا بچی باندې ونیسو فالآل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا لام دا عاقبت تفاره دی بیا مد آل فرعون دی دا پارغم او خفقان دا اگرجی انجام بیدائی دی خودی دا پار نسلی تبنا لهم چی زنگ متبنا شی زنگ بچی شی ولیعات شی او انجام داغی دادا غش دادا اللہ نظام دے موسی الذی رباه فرعون مرسلو موسی الذی رباه او چکم دین جبریل و کافرو د دې مسامرینو موسی هغه موسی چې تربیج وې سام کړو دا سامره ولد الحرام مور غرزولو د تربیت چې کوم دینو دغه کړو دا جبرئیل السلام هغه کافرو خوته او کوم موسی تربیت فرعون کړو هغه مرسل پیغمبر چې کوم دی دا وګرځد اذا المرء لم يخلق سيدا من الازل فقد خاب من ربي وخاب المؤملون چې کله سید ازل نه بدبختي نو بیا هغه د پاره تربیت چې کوم دی اسه فائدہ چې کوم دی دانور کوي دغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام د پکور کی تربیت بیا موندو تر کافی زمانے پوری د په ابن الفرعون باندې مشهور ولیحت هغه چې کوم دی ځان لګردولیو السبب د مملکت د تو داو ګرځي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم پدی مذکور کې اے مخاطبینو بلا دا ابتلا دا یا انعام دے دا جانب دربنا دا سے بلا چې عظیم دا بلا دا ازدادو نه دے دا دی اطلاق پہ انعامم کی دا دی اطلاق پہ مصیبتم کی دا بچی علالول دا مصیبتو بیا د دین اخلاصول دا چکم نے نعمتو ذکر بلاوی دا ازدادو نه دا بل انعام اللہ تعالیٰ پا دیبانی ذکر کئی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اگا وقیات کا چی ما جدا کا پتاسبانی دریاب امیچو دریاب ادری دو او بخو سیال شیدے آخو دبول کئی آخو یوزی کی گی اجدا کی گی نا خدا معجزوا خارق العادت کارو دریا اوچو دو ذکر چکل دی دو کون روتل دا شپی او حکم ارتداو چی دیوی بلی پریک دے چی دی خیالو کی جدا پکورنو کی لادی دی روتل فرعون چی خبر شو بس اغخ پل لخکر تیار کو
دی خوارانی دی شدیتا دی چوکت الفرعون ولی لخکری ولی دلی یا موسیٰ انا لمغرقون یا موسیٰ انا لمدرکون من خلان دی شو دی خوا فرعون دے ہلاکت دے مخیط دریاب دے ہلاکت دے قلنا انم عربی سیحدین ما زما رب دے ما تب ہدایتو کی علت فدر بعصاک البحر دام صابانی دریاب ہوا بی دام صاد وحلوم دریاب اللہ ٹوٹے کولے شو و دی کے ظاہری سبب تے اشارت تے دا موسیٰ سا مقام مخکارا شو کہ موسیٰ پا امصابانی دریاب ہو با دریاب ادری دو لار پکے او شلا بیا بنی اسرائیل دولس فرقیو یہ منگ پیو لار ندو منگ لجدا جدا لار پکار دی بس بیا دولس لاری جوڑ شلی بیا ویل منگ دیو بلنا خبر نیو جدا مرگری ڈوب نہیں درچی پکے پیدا شلی یو بل سر خبریوں کئی اور روان دی بس اغیتے نا پورے وطل فرعون خویزت تیاری لاری دی ورزے پہ نو چی دی پہ ورغلل فانجیناکم ما تاسو خلاص کرے واغرقنا آل فرعون ومن غرق آل فرعون دیو تا پغاڑو لارو دا سمرہ دا خوشحال مقامی سڑے پا دریاب پغاڑو لاری دشمنی غپی خوری ادیور تگوری دا دا اللہ لو انعامو پدی بنی اسرائیل بانی وانتم تنظرون او حالے چی تاسو دی تا قتل تاسو تماشا کولن بل اللہ تعالیٰ پدی بانے چی کم دینو انعام ذکر کی او داغی نافرمانی او سرکشی ذکر کی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اگا واقعات کا کہ وعدہ کرو ما دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا سلویخت شپو بیٹا التوراتی پورکولو دا تورات سرا چتراشا کوہی تورتا التا چہلشا دیر سوردی تیرکلی روجہ نیسلیوا نبیا دا مسواک کے استعمال کو کہ دخلین خلوف لریشی علیہ ما سر بخبری پا خلوف کے کہے نو لس روجی نورشی فتن میاد بی 40 لیلتن درب میاد سلویخ شپی دا پورشو اسلی خورده ثم اتخذتم العجلہ دلتا موسیٰ سام تلو کو ہی تورتا دا تورات در اولو دا پارا دا مزید اصلاح دا پارا او دی غشت ہدایت چکم دے دا بیلو اگا سامیرے لگی دو دا قبطان چی غرق شو دی دے وعدو دا پارا کالی را غستیو دا دے بنی دے فرعونیانو نا دا قبطیانو نا دا طریقہ دا غریبان چی چرتا خادم آدیوی او زینو دا مالدار خلقو نا کالیو غواری جامیتیو غواری خپل وقت پہ پاس کی طالب چرتا بار تزی مرگری تی مال چپن راکا مشدے لنگیرہ لراکا لخترہ لراکا گڑیرہ لراکا خلقوی داگنی خان دے میں کیا دا پسوال بانی غوختی زان لے پہ خپلا ٹرا پرا اور چرچا جوڑا کری دیم دغا سی چل کو دلتا فرعونیان غرق شو کالی دوی سر پاتی شو کہ پاتی شو سامیرے دا زرگرے پکار پوئی دو دورتے دا کالی راوڑے آئی راوڑلو او غی چی کم دینو ویلی کرو او داغی نے ڈڈ نقشہ دسخی جوڑا کرا او چکل جبریل علیہ السلام راتو داغد اس قدم چی مپورتا کهو نو آغا بشین کی دو دا پوش دی کس اثر دی دا حیات فرس الحیات تے آخو ریزان سر او ساتلا او دیسکی تی وروا چولا اللہ پاک جن پیدا کو فغنم علن جسد لہو خوار دی دا پارسی اسخے یو جسد اسخی اغی دا پار آوازو ادورتی هذا الہکم الہ موسیٰ دا ستاسو خدای دے دا دا موسیٰ سام خدای دے آپ خدای پا دی غار را گئے فنسی دا غیر شوی دی دیتا ہے نکتل جدتو پا خپل لاسمان دی زرویلی که دا غیر نقش جوڑا کرلا او بیا منگتوی دا ستاسو خدای دے دا دا دیگا جہالتو چی دا غوئے چکم دے دا پا حماقت کی مشہور دے چی سو غلط کیا لکہ صد غوانو کار دے کہ غوئے خونے وے بقر خونے دا پا حماقت کی مشہور دے دی اغا چکم دے نو الہ امانو دا گوسال عبادت چکم دے دا شروع کو دا دی اغا دا احسان پا مقابلہ کے اساعتو اللہ فرمائی ثم اتخذتم العجلہ
منیو تاسو سخی لرا الہن مفلسانی محذوف دے انیو سخی لرا الہ من بعدی پس لدینا کہ موسیٰ سام کو ہتور تتلیو وانتم ظالمون تاسو ظالمان ہوئے وزد شیمو کا بغیر محل کے سید عبادت قابل نو تا عبادت شروع کر دی بتنی چاپیرو کل بس کی آواز کر دی بچا پیرا گڑا شروع کلا لیکن دا ڈانسیان کے ڈانس کئی دا خوشحالے نہ بچا پیرا گڑی دل بیا دا طریقے شروع کر موسیٰ علیہ تا اللہ ویلیو چا قوم دا گمراہ شوے دے آغا سرل تنو شوے او چا مشاہدے اکلا نو دومره غصه شي چې تورات تخته په تلوار کې خودلی او هر سامته زور نه وکړه چې تولید دي اسلام کوله ما په سنت راتلی هغه واقع روان دی را دي الله فرمایي ثم عفونا عنكم بیا کوه تورتا ځان سره وفد راغې د معذرت لپاره معافو کړه تاسو نه من بعد ذلك پس لدینا لعلكم تشکرون دا تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمت بل اللہ تعالی انعام ذکر کئی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اگا واقعات کا چورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب کے توراتو فرقان عطف تفسیر دے لکہ دے فارق مامین حق و دا باطل کے ہر اسمانی کتاب فائن مامین حق تو قرآن تم اللہ فرقان ویلی دی دار توراتیم فرقانو ویل پدی مانا انجیلم فرقانو سے انجیل غیر محرف لعلکم تہتدون دے